السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ به وئ. مینوالو نن د داسې یوه واقعه شریک کوم چې شپږ کلن ماشومې سره په ډېره بې دردۍ سره قتل کړې ده او اورې ورته په شرمګاه کې مرچکې ورته پکې وخښلې دي، د هغې نه بعد یې بیا قتل کړې ده. مینوال تاسو غواړئ چې پوه شو نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو د سوات په خوازاخیلو کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې شپږ کلنې ماشومې سره د یوې مېرنۍ مور ورسره داسې زیاتی کړی دی چې هغې مخکې خپل خاوند ته ویلو چې دا جینۍ به یعنې زه وژنم او دا زه نه معاف کوم. ټولې واقعې نه غواړم چې تاسو پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي، ځکه چې عزتمنو د سبزلي خان لومړنۍ ښځه چې وه نو هغه د دې جینۍ مور وه چې د کومې جینۍ سره چې زیاتی کړی، هغه د دوی خپل کور کې جنګ جګړه راغله، ټوپک یو بل راواغېستل، په هغې کې د دې جینۍ مور ولګېدله او هغه د دې دنیا نه وفات شوله، لاړله. نو سبزلي خان څه وخت کېدلو هغه بله ښځه وکړله، چې بله ښځه وکړله نو د بلې ښځې ورته د واده په 4مه ورځ ورته وویل چې زه دا جینۍ یعنې وژنم نه پرېږدم او یا زما د سترګو نه لرې کړه، حتی کې بل ځای کې وساته. نو سبزلي خان ویلېدلو چې رښتیا راته دا جینۍ وژني. نو سبزلي خان راواغېستلو او د جینۍ نیکه بوتلله. د جنت د نیکه د خولې وینا ده چې دی ما کړه چې ته کېراوسته، شپږ میاشتې ما کړه، شپږ میاشتې بعد ورپسې بیا سبزلي راغللې، یعنې د جینۍ چې کوم یو پلار د هغه ورپسې راغلی او واپس یې خپل کور ته بوتلله. بیا به پرې دا که مېرنۍ مور به پرې ظلم او زیاتی کولو، وښله او ټکوله به، چې د وښلو د ټکولو نه چې نیکه ترې نه خبر شو نو نیکه ورپسې ورغلی او ورته وویلې چې یعنې ګوره تاسو که دا جینۍ نشي ساتلی ما ته یې راکړئ، زه یې ساتم، په ما باندې پرزو نشي نو بل چاته یې ورکړئ، هغوی به یې وساتي. خو ځکه دا جینۍ مرګ ته مه ورکوئ، انسانه ده، د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. چې د سبزلي بلې ورور ورته په جواب کې ویلې چې یعنې ته زموږ په کور کې هېڅ حق نه لري، ځکه چې ستا په یوه لور وه هغه هم قتل شول او هغه هم د دې دنیا نه پانې شوه، ته نور زموږ په کور کې څه حق نه لري چې زموږ په کور کې ته خبرې وکړې. خو د جینۍ نیکه ورته ویلې صحیح ده، زه د خپلې د نمسۍ د پوست کوم، زه د خپلې نمسۍ بوځم، زما په واړو ټکولو باندې پرزو نشي. ځکه عزتمنو چې دغه جینۍ سره به په شرمګاه کې به یې ورته پلشټک اور به یې ورته ولګول او هغه پلشټک دغه څاڅ کې به یې ورته په شرمګاه کې اچول. دې ماشومې سره غټ ظلم شوی، دې ته د انصاف ورکړل شي. او مینوالو دغه ماشومه اوس هغه مېرنۍ مور قتل کړې ده او اوس دغه شان اوس د دې دنیا نه پانې ده او تلې ده. او نیکې همدغه چغې وایي چې ما ته د انصاف میلاو شي، ما سره دومره پیسې نشته چې زه عدالتونو او تانو ته لاړ شم. الله تعالی دې ورسره مدد وکړي، ځکه چې د غریب هېڅوک مددګار نشته بغیر د الله نه. که څوک مړه ژوندی هم کوي په دغه باندې کوي چې د سره پیسې دي، سبا به د څه مطلب غرض باندې خلکو سره مړي ژوندي کوي، غریب سړي ته څوک مړه ژوندی هم نه کوي. من زه خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریک کړئ. مینوال زموږ د نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.